منګه نن د شادي حال کم یونین چې دی د چارسدې په ډسټرکټ لیول باندې زمونږ چې کم یونین دی منګه دا غونډه راغوستې ده مین زمونږ ایشو چې کومه وه خیر مونږ خو په دې پرون هم خبرې شوي دي نن هم پې وشوې خو بیا چې مونږ کوم څه فیصله د هغه غونډې نه مونږ څه دغه روویستل نو دا دی جي چې زمونږ شادي حال ته پرابلم دا شروع شوی چې یو خو په مونږ ټیکسز ډیر زیات شوي دي اف بی آر دی دغه دی نو ټیکسز پرابلم نه دی مونږ ورکوو هم د ټول په خپل دغه سره ورکوي خو زمونږ په چارسده کې پرابلم دا جوړ شوی دی فریلانسرز پیدا شوي دي هغوی کسټمر پیدا کی هغوی سره پر هیډ خبرو کی دلته راشي مونږ سره زمونږ په انویسټمنټ هغوی ګټې لګیا کړي دي دلته راشي مونږ سره په رنټ خبرو کی زمونږ کاروبار خرابیږي هغې سره زمونږ ریپو خرابه شوه حالونو کې خوراک سټانډرډ وغورځېده نو مونږ نن په میوچوال انډرسټانډینګ باندې ټول ویډینګ هال چې څونه مالکان دي دی دا فیصله وکړه چې نن نه پس په چارسده کې چې څونه شادي هالز دي څونه ویډینګ هالز دي دی به رنټ کار به دی نه کوي په دې ټولو متفقه دي ټول پې دغه دي نو زه ایز صدر دا اعلان کوم چې په چارسده کې نن نه پس په رنټ نه کیږي نن نه پس په پر هیډ پروګرام کیږي چې موږ خپل هغه ټیکسز چې کوم اکسس اوس ګورنمنټ ټیکسز شروع کړي چې موږ په ټیک طریقې کې ورکولی شو په دې خبرو کې چې تاسو وایئ چې رنټ ختم شو اوس په پر هیډ به څنګه وي دغه خلکو پر هیډ بیسیکلی دا دی چې موږ سره به کسټمر کینی پر هیډ چې بی زما 200 کسان دي زه به ورته پر هیډ یو ریټ ورکوم په 500 در کوم دله په 600 دله در کوم خو به پر هیډ منګه چارجز رنټ په دو چې بی زما 1000 کسان دي 500 کسان دي حال به مال په سو راکې خوراک به زه خپل ورکوم موږ سره ټرینډ کسان دي به راته فارغه ناستو زموږ باورچیان ټول فارغه شو ځکه فریلانسرز شروع شوي وو هغوی به پر د موږ نه به رنټ واغېشته کسټمر نه به پر هیډ نو زموږ په انویسټمنټ چې کومه ګټه موږ له راتلل پکار وو هغه د فریلانسرز ته روانه شوې وه هغوی ته شو او زموږ باورچیان فارغه شوي وو په دغه کې ناستو کسټمر ته فایده په یو دغه کې هم نه وه هغه نه چې کومه پیسې به ترې موږ اخېشتې ته اوس فریلانسرز علي خو زمونږ پرابلم دا چې زموږ کروڑونو روپو انویسټمنټ هم دی فریلانسر په زیرو دغه کې بل ګورې جي فریلانسر چې راشي دلته ما نه دغه والي باورچیانو سره خبرو کی پر هیډ ولو کی نه په هغه باندې ټیکس راځي نه په دغه موږ باندې اف بی آر ټیکس شته کیپرا ټیکس شته سوشل ویلفیر والا شته موږ باندې ایون اکسایز ټیکسز شته کوم چې موږ ورکوو موږ د هغوی په پروګرام کې رنټ وایلو او د خپل رنټ نه د هغوی پروګرام موږ ټیکس ورکو د هغوی دغه فریلانسرز خو آن د ریکارډ نشته که نه هغوی لګیا دي بغیر د ټیکس څخه ټیک ټاک ګټې کوي که نه دغه پرابلم و موږ ته مین زمونږ ډسټرکټ کې به وي 13 14 15 ویډینګ هالز به وي موږ ټول دې ټایم کې هغه ټول موږ شامل دلته ناست دي او د ټولو متفقه دا رای ده چې بی موږ به پر هیډ شروع کوو نن نه پس به رنټ نه کوو موږ بالکل جی ماضي کې جی بالکل منګه دا دغه کړی که منګه د کم نم د چا نم خبر شو چې دی رنټ وکړو نو یو خو تاوان خپل دی اولنی خبره بیا کوشش کوو چې پې کړو سیکنډلی د چې رنټ په څو کړي هغه پروګرام به موږ دته دغه کوو چې بی دا کار تا په رنټ وکړو دا رنټ اماونټ چې دی دا به یونین ته ځي دغه جرمانه موږ یې په کوم چې ټول متفقه دي زما چې څونه علم دی موږ دا صرف موږ چارسده کې امپلیمنټ شیخ خان دغه پوښتنه به کوو اکثریت موږ هم په شادي حال وګرځو خلکو ته روټۍ خبره کوي که نه نو هغې کسټمر ته هغې خلکو ته به څه داسې یقین دخاني ورکوئ لکه په دې روټۍ کې دوکه کېږي په وریجو کې هغه کانه چې کومه ده هغه کوم بیل پاس کي دا وریجې به روړې دا به استعمالوي بالکل موږ جي ګوره موږ ویډینګ هالز والا چې دي که نه دي مین چې څوک د بلک کې سوداګانې خرڅوي موږ سره کنیکټ دي ګوره جي غوښه ده
غوښه تاسو په 1500 په 600 هم دلته اخیستی شئ. زمونږ ویډینګ هالز والا په 1100 1200 ولې خپل ریپو نه خرابوي، خپل کوالټي نه غورځوي. دغه فریلانسر چې راشي هغه خو په دې نه دی، هغه خو که شرمیږي هال به شرمیږي، که واده خرابیږي د کسټمر به خرابیږي. زه خو به خپل پیسې اوچتوم، په ما ټیکس نشته، په ما دغه نشته. زه خو زما خو یو ارګنایزیشن دی، د ټول زمونږ د ملګرو خپل ارګنایزیشنز دي او زمونږ خپلو کې یو ډېر هیلدي کمپټیشن روان دی، ډېر هیلدي روان دی. کوم چې هغه کمپټیشن راغلی و د فریلانسرز د وجې باچا صاحب یې په 1,00,000 روپۍ ورکوي، زه یې په 50 ورکوم. دله چې لاړ شي دی ورته ښځه زه به یې په 10 درکوم. دې کې به زه کوالټي څنګه ورکوم؟ دا کسټمر ته هم تاوان و. کسټمر صرف دوکه کېده به په فیسیلیټي چې ما ته کور ته یو کس راغی راپسې او راته وایي چې زه راله واده کوم. که کسټمر دونه کوشش وکړي چې صرف هلته راشي، هر یو ته دا ټول ټرین کسان دي، ټول چې څونه دي دې ته چې راشي موږ ورته ډېر ښه نه ښه فیسیلیټیز چې د هغه څه د هغه دغه یي که څه مطلب د هغه څه زړه کې څه خبره وي نو موږ ورته د واده نه مخکې کلیر کوو، هر څه ورته موږ کلیر کوو. شفیق خان، د اخرنۍ پوښتنه دی شادي خالو سره زموږ چارسده کې څومره خلکو ته روزګار میلاو شوی دی؟ موږ کې زنانه وي نارینه وي؟ بالکل جی، دلته زموږ په شادي هال کې چې یو هال کې یو پروګرام کیږي، ستاسو جی یو واده زما سره کیږي، ستاسو د برکته او زموږ د برکته 46 سټیک هولډرز دي جی، 46 کسانو کور ته رزق زی. دې کې جی غوښې والدې، دې کې چرګانو والدې، دې کې ډي جے والدې، دې کې ډش واشرز دي، دې کې ویټرز دي، دې کې ډېر 46 سټیک هولډرز دي ما چې څونه شمارلي اوسه پورې جی. بالکل ګورئ جی، زما زه که دلته یو کار خراب کوم یا ښه نه کوم، زما ارګنایزیشن شرمیږي. سار که تاسو دلته یو خرابه ډوډۍ وخوړله، یو 15 کسانو ته په منځ کې خو به ووایه که نه، یو 2 کسان خو به داسې چې او ما له سار نه راځي بیا که نه. نو زه به چرم خپل دغه نه شرموم، خپل باچا صاحب به یا سکندر به خپل دغه نه شرموي. موږ به خپل ریپو جوړو، موږ مارکیټ کې خپل یو دغه دی، هغه به موږ چرم نه خرابو. کسټمر ته بس دغه دی چې بل چې دی هغه لکه هر څنګه کار وکړو، هغه که هر څنګه وکړو. موږ ته ښکاري سټنډرډ راغورځېدلی دی، کوالټي بیکاره شوې ده، هر څه بیکاره شوي. موږ جي ډېر دغه ته ووایو، ډېر خلکو ته مو ووایو، خو مارکیټ ګورئ جي فریلانسرز چې دي هغې ګرځي، هغې مطلب په کلو کې ګرځي، دغه کې ګرځي. موږ خو دلته افیس کولاو کړی دی، موږ خو سیلز والا سټاف نه ساتو، موږ خو افیس کولاو کړی که یو کسټمر دلته راځي ماله به راځي. اوس فریلانسرز دي، په کلي کې یو فریلانسر دی، هغه ګرځي چې یار دې کور کې واده دی، دې کور کې. زه خو دغه شیز پسې نه ګرځم که نه، او پسې ورشي راځه حال هم دله کومه، پر هیډ ما سره خبره وکړه. نو هغه کسټمر هغه ټایم سره هغه ته کنوینینټ ښکارېده چې یاره ما ته کور ته راپسې کس راغی که نه. حالانکه دلته کنوینینس وله موږ زیات ورکړي، چای پې وڅکو، ګپ ورسره ولګو، په پوره مینیو یې پیکو، په دغه یې پیکو. هغې سره دی د کسټمر د ډوډۍ کوالټي راغورځېږي. اکثر کسټمر 1000 کسان راغوستي، دی وله د 500 پروګرام وکړي، اخره کې چې کوم هغه ایکسټرا کسان پاتې شي بیا موږ منډې تړې وو.